دا و چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خوريږي هغه وجوهات او اسباب کوم یو دي نو هغه موږ لس وجوهات بیان کړیو. اول سبب موږ بیان کړو چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خوريغو هغه د مغرب فکری غلامی د مولسبانو او د مغرب نه متاثر کېدل. دویم سبب موږ بیان کړو د مسلمانانو په معاشره کې هغه د مغربي طرز باندې چې کوم تعلیمي ادارې جوړې شوې د مولسبانو هغه اساتذه دي کوم چې د مغرب نه متاثر وي او دول ته دوی الحاد خوروي. دریم سبب دا د اسلام نه چې انسان څومره لري وي او عمره به د عقیده زر خرابېږي او بیا به دا مستشرقین دوکه کوي. څلورم اعتراض دا او څلورم سبب دا د الحاد د خورېدو هغه د اسلام شابسي د اسلام د تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا کولو سره هم الحاد خورېږي. پنځم سبب هغه د علماء کرامو نه لرې کېدلو شابسي. شپږم سبب چې په موجوده زمانه کې د الحاد د عقلي علومو ته یو بنیادی حیثیت حاصل دی هغه د ساينس فلسفه د مولشبانو. دغه شانته کې وم چې د الحاد د خورېغو په سوشل میډیا باندې د الحاد پیجونه موجود دي ډېر زیات شوي دي. نن سبا وخت کې خلک د پیشن دپاره پس کوي په اسلام باندې اعتراضات کوي. پرون ما ګروپ ته هم رالیږلي ملګرو به اورېدلي وي او ملګري ول بیا دا محمد سلیم صاحب د ډېر تکړه پروفیسر د خسته جوابات ورکوي. اتم سبب چې دی هغه د مسلمانانو په معاشره کې هغه د څه شی دی د خپل معاشره نه بیزاره کېدل دي. لکه یو دغه خپل معاشره کې په وړو وړو خبرو باندې څه کوي اعتراضات کوي کفر فتوی لګوي او بل داسې وي چې د معاشري هغه کوم چې ګند دی او د معاشري کوم خباثت هغه په مذهب باندې قیاس کوي. اوس یو تصویر به ولګوي موږ ویلو که نه یو تصویر به ولګوي لکه دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی دی بل به ولګوي دا کافر. نو دی کې د مذهب څه ګناه ده؟ نو دی کې خو د مذهب څه ګناه ده؟ خو د انسان خپله ګناه. نو د معاشرې نه بیزاره کېدل هم یو سبب دی. دغه شانته کې نه هم سبب د خپل د تصوف او دعوت او تبلیغ سره تعلق کمیدلو په وجه هم کېږي. لسم سبب هغه فقر او غریبي وه. دا موږ مکمل درس موجود دی په پیجونو باندې ملګري دي بیا واوري بهترین درس دی. کوشش وکړو چې دا درسونه مخکې شیر کوو. دغه شانته کې موږ به نن وایو چې د ملحدینو سره اصول او ضوابط کم یو دي. ګوره هر یو کار دپاره څه اصول وي. یو کور چې جوړېږي د هغه دپاره بنیادونه اول نقشه جوړه شي هغه دپاره بنیادونه بیا چې څونه به بره بلډینګ خېجې نو ستا به بلډینګ به دې مضبوط وي او دغه شانته کې آبادۍ ته به نقصان نه رسېږي. خو که یو کس آبادی شروع کی بغیر د بنیاده نو هغه بس او چلیږي نشي چلیدلی به راغورځېږي. هر یوې خبرې دپاره اصول وي. لکه موږ چې په فروعي مسایلو کې هم کله بحث مباحثه کوو موږ دعوه جواب دعوه کړو که نه په اصولو سره چې کله موږ بحث کوو نو موږ بیا څه کوو موږ هغه بحث کې بیا کامیابېدلی شو هغه بحث یو نتیجې ته رسولی شو. که بغیر د اصولو وردغه شو لکه اوس موږ ته معلومات نه وي لکه موږ په خپلو فروعي مسلو کې لکه اوس زموږ ملګري راپاسېږي اوس قرات خبره ده د قرات خلف الامام خبره ده او دا وایي چې فاتحه شته که نشته. نو آیا زموږ مسله قرات خلف الامام ده که فاتحه خلف الامام ده؟ قرات خلف الامام ده. شابسي یا رفع الیدینو موږ مسله کو خپلو کې چې رفع الیدین ثابت دي که نه دي ثابت په دې کې بحث نه دی ثابت خو دي سنت دی او که نه دي مولسبانو. ګوره موږ چې دغه شانته کې موږ یو اصول کېدو نو دغه شانته کې دهریانو سره موږ اصول کېدو نو کله چې دهریانو سره په اصول او ضوابطو موږ خبره شروع کړو نو هېڅکله د هغوی مجال نشته چې تاسو سره څه وکړي خبره وکړي او به تښتي. لکه ما هغه دهري سره شهزاد سره چې کله پهله مې بحث ورسره راغلی نو ما ورته ویل ته څه منې کم اصول دي چې په هغه اصولو به ما ورته خبره کوو وایي جو سچ ہوگا. ما ورته ویلې سچ آپ کا کیا مراد ہے؟ سچ نه بس تاسو څه مراد وي؟ زه به یو څیز ته سچ وایم ته بیا نه منې را سره نه اول به ما ورته دا معلومو چې وایي زما اوس تا خبره به په څه باندې کېږي په مسلماتو خبره کوي نو بس